بتا خیال ساتے سورة البقرہ سلوری سیدہ دا اول ایسا شروع دا 1 آیت نا 96 آیت پورے او بدی اول ایسا کی سلور باب دی اول باب دا 1 آیت نا 20 آیت پورے دے او بدی کی دا دریو ڈلو ذکر دے آغا دریو ڈلی چی پا فاتحہ کی لنڈ آگے تو اشارہ کرے وا نو سورة البقرہ کی اس پا آغا دریو ڈلو باندے تفصیل کی اول ڈلا الذین انعمت علیہم وا چی اللہ دا منعم علیہم پلار میں روان کی اور دا منعم نے تعبیر پا بقرہ کی پا ہدل للمتقین سرو کو المتقین منعم علیہم تقوادار خلق دے اللہ دا غی پلار میں روان کی نمو ویلو دا متقیانو بسو صفات ذکر کی طول بسو صفات ذکر کی 5 صفات دا دی آیت کے 3 صفات دی یو الذین یؤمنون بالغیب متقی دا عقیدین پی جنے کہ عقیدہ بے بالکل برابری غیر اللہ تبرا مدد شنوی کہ غیر اللہ تیرا مدد شوی پا دنن دا متقی دے خدا کبار دے دکی صفات ندی دننا دا عسی آغا عبدالرحمن بابا شیر رانگل ورشو پا ظاہر لباس دا ہیچا دوکا مشی اے عبدالرحمنہ پی منز گورا چی چاگے دے کمٹاس نو ظاہر تے مگورا چی دا غٹ پٹکے وخلے دے او ظاہر تے مگورا چی غٹا خیٹ ہے دا دی تب مگورا چی مخامخ جیب کے مسواک دے دی تب مگورا چی تازہ و دسے کڑے دے دی تب مگورا چی رورا منزے اوکو گرے منگس کڑے دا نا عقیدہ گورا سیدنا عمر تم یو قوم راغلے ہوئے چی زمون زے کے سا خلق دی دا دین مسئلے کی دا دین پرچار کی سیدنا عمر و توی عقیدہ گورے اسی جاب سے منزو نمک عقیدہ گورا نو الذین یؤمنون بالغیب دی مقام کی اول صفت دا متقیو اصلاح عقیدہ چی عقیدہ بے برابری و عقیدہ بے سمئی زکا اعمال دا مشرکان و قرآن ذکر کری دی خواہ دا یاد ساتا دا ابو جہل دی منس قرآن ذکر کرے دے کنا سورہ توبہ کی بہو آئے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیہ دیپ بیت اللہ کی اسی تانی ہوئی دا شپیلی دی دا منز نہ دے پتہ لگی چی عقیدہ سما نوا نو اگد منزونا اسی زان کروں گی اب پختانہ ہوئی ہندوس تڑے بھی خطے ناراض نو دا بغیر دا عقیدی اعمال کار نکی دا رنگی نور عملون بے کل خوچ عقیدہ سمنون اللہ یعبو بیہی اغیل ایسے دیبار ورنکو نو مانا دا چی عقیدہ بمخ کی ویقیمون الصلاة او پابندی کی دا متقیان دا منزو دا اس دا ایمان دا ذکر نبات دا اعمال ذکر دے دا قرآن کی دیر کرت کی گی یعنی عادت قرآنی دے چی دا عقیدی نبات ذکر دا اعمالو کی دا ایمان نبات ذکر دا اعمالو کی نزکے پہ عطب کو ویقیمون یؤمنون ویقیمون دا قیدیات ساتے نوحات و بدی اتفاق کرو سیبوے دڑیرو نوحات و اقوال ذکر کرو خپلم سیبوے زاننا مذہب لری نہ ہوٹی خن نحوی دے یو غٹ کتاب دے امام سیبوے داغینم دے الکتابو علم کے دا یہ خنی دی کرے منگوائی دا زیادی کرو الکتاب صرف دا اللہ دا کتاب سے بڑھ چلا کامل کتاب دے بل سڑے بخبل کتاب دا الکتاب نوی نو زن خو فاسد تعبیر دا کڑا ہوئی چھ دوئی چھ دو کتاب دنیا کے ٹک دے یو دا اللہ کتاب ٹک دے یو زما کتاب نحو کی ٹک دے جا اللہ والا الکتاب نم کی خودوی زی ولنگتم مونگ یو خط تعبیر دا کو اللہ تخیلم دے خمونگ وی دا دے معنی دا سے وکا چھ الکتاب دا اللہ کتاب دے کامل پا عقیدہ کے نصیب ہوئے چھ الکتاب ویلے پا نسبت دا قرآن و حدیث سے رہنے دے ویلے پا نسبت دا نحو دا کتابوں نے ویلے دے چھ پا نحو سور کتابوں نے دے کہ جامع کتاب الکتاب دا امام نصیب ہوئے دے
دا تعبیر دی باب کې مناسب دی کني خې نه دی کړي صحیح ده کنه څنګه چې د الله نوم بزان لنګدي د الله صفات بزان تر منسوب کې د الله د کتاب نوم په خپل کتاب نګدي نو هغه وی دا قاعده عامه لیکي چې اسم عطف د اسم په اسم راځي عطف د حرف په حرف راځي او عطف د فعل په فعل راځي نو مخکې یؤمنون دا فعل ونو یقیمون عطف الفعل على الفعل راغی او یو معنی علم معنی ولکی عطف الخاص على العام مخکې عام ذکر کړو یؤمنون بالغیب ایمان به برابر دی چا چې ایمان برابر منسکی خو بیا مرستو د عطف نه بعد خاص راوړو او دې کې اشاره و دې خبره طرف ته چې د الله په نسبت باندې مؤمن کامل مؤمن چې د مدح قابل دی او د جزاء قابل دی هغه دی چې داغه اعمال برابرۍ دا ځنې خلک وایي بس عقیده مې سمه ده په عمل سکے دا ځان لره تباهی لار ده ډېر خلک ما داسې موحدیني عقیده سمه یې مړه وي عقیده اصل شی دی هلکه عقیده په څه وجه اصل دی عقیده په څه وجه اصل دی الله او د الله رسول حکم کړی دی کنه نو د دې اعمالو حکم چا کړی دی عقیده دې ته وایي کنه د الله او د الله د پیغمبر منلو ته عقیده وایي نو دا عقیده کله د زړه کله د عملي کنه نو د منځ د الله او د الله د پیغمبر په وینا باندې عمل دی نو اشاره وا چې د مدح او د صفات قابل هغه مؤمن د چې فاسق نه فاسق نی آدم مدح قابل دے هدل للمتقین الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ادا چاچ عقیدہ سمد خو اعمال نکی دا مدح قابل نہ رہا لیکن خیر نشتا دا مثال دا اغا اندوانے دے دا اغا خٹکی دے دا اغا کاریزی دے کہ ظاہر کے ڈول برابر دے هدل نہ ترخدا نو ظاهر کې رضا عقیده سمه ده خدای نه عمل برابر نه دی نو دا د مدح قابل نه دی او بل دا چې عقیده او عمل دواړه ذکر کړو په عقیده د زړه اصلاح کیږي زړه به دې سمي خو په دې عمل د سترګو د لاس خو اصلاح کیږي ګره نو د زړه د اندازونو اصلاح چې وشو استاد لکه بد رب العالمین یرا پیدا شي د الله نه یرا د الله خوب استاد لکه راشي او کله چې د سړي عقیده برابر او په دې اعمال نه کی نو بیا طریقه دا وی چې د زړه کې د الله محبت ورزي نه زړه ته د الله مینه کوزيږي نه زړه کې د الله محبت زیاتیږي نه بس صرف عقیده تر حد پورې محدود وي نو د الله د تعلق زیاتېدو لپاره به عقیده سره سره سکو اعمال وکړو عملونو کې لوی عمل سي تهجدي سحر د من مخ کې الله تعذيري وکا دا الله تعذيري دا مجاهد او فوجي کم یو کامیاب ګڼل شي چې هغه حاضري پټیم کوي نو دا د یو ښه مجاهد د یو ښه مؤمن د یو ښه داعي صفت ده چې دې د حاضري د ټیم نمخ کې الله تعالی اے الله حاضر رستو بسحر منځ راځي ګنټه ټیم پاتې رې الله زنن محاذ کې په میدان ولاړم ستا حکم ته تابعدار دغه سبار حکم ته ولاړم تهجد دې لوی کمال دی نو فرعون ته د ساحرانو وی کوم د موسی علی السلام پړکو نو سبوی نو انکم اذل من المقربین تاسو به زما خواصو کې خاص فالورز وای کیمیکل فینز وای یعنی اصلي خلق وای مقربین وای چمچو ته وی چې مقربین وای نو چې په یو د چا په منډه سړی د فرعون مقرب جوړیږي نو الله ته حاضر کولو کې به موږ د الله مقرب جوړیږو کنه نو دا د شپې الله تعالی بیا چې سار منځو کې ټول خلک ودی شي دا د غفلت خوب دی ښا په دې نه خلاصېږي چې حدیث ضعیف دی عمل د کوم سم دی حدیث خو ضعیف شته ته چې کوم عمل کې دا صحیح دی دا حدیث تا نه وسم خده سوار د سوکاله مزل کړه مونږ ته راغله ده ته چې سار خوبو کې دومره مزل نشي کولای چې ګل لیډرین ته وځي بیا د باندې تلوار راځي دا یاد ساته دا حدیث د فضایل د باب نه ضعیف کول دا د احادیث ذخیره خرابول دي د سمکوي
او اسند امام ترمذی چې کوم حدیث راوړل مرتبه د حسن دا او مرتبه د حسن کې طریقه دای چې حدیث د بل صحیح حدیث معارض نه نو حسن لغیرهم دی باب کې حجتی محدثینو په ځکه حوالے پیش کول شي وہی کہ پدے باب آصر ابن تیمیہ ابن قیم ملے آصر وجہ شیخ البانی لکلی دی ابن العثیمین ویلی دی داغی نظر دے باب کہداو چی دراوی دا کمزوری مستلزم نہیں کمزوری دا حدیث لرا دا کہدا وہ مصری حدیث کے خدا دے خلق پرے کہدا تو بہرحال ایمان بیا اللہ سبحانہ وتعالی تا اشراق نفلو کا بس بیا ادش خب غما ادش خوبکا بس بیا مرکات درا پاسا صحیح دا دغه سید دین بعد بیا صلات الضحى کا اوابین ورتب خلق ہوئی بیا ماسپہین من نمخ کے نفلو کا بیا مازیگر نو کا بیا ماسخوتن فرض نمخ کے مکا رستم کو دکیدو کے مکا دا ځان په منس پابند ساتل دی ويقيمون الصلاه او مګور تاسو ګوره يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه بس دې زنه تاسو دا استدلال وکړي کې خپل کتابونو کې چې ایمان مقدم کو په عمل دلیل دی خبره ده چې بغیر د ایمان نه هیڅ عمل الله دربار کې قبول نه دی دا په صریح دلیل دی دینه دا مسله راوباسي او قران دا آیت به تایید کې وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا دا مشرکان بڑے حجون اللہ تا پیش کی دیر روزی اور دیر عملون با اللہ تا پیش کی اللہ فرمائی فجعلناه هباء منثورا چوف طول بوالی سے وجہ دادا چی عقیدین مخ کے عمل نمخ کے صحیح عقیدہ پکاروا ویقیمون الصلاة او پابندی کے دا متقیان دا منزو دلتا یو مسئلہ ذہن کی راضی قائدہ اولی کی ازام سرا اگر قائدہ دادا چی ماتوب علی دا یو بلغیری لن تعبیر بات علمی دا سکے چی عطف تقاضا دا مغایرت کی یو بغیری دا بلنا لقد جاءنی زید و عمر زید راگے و عمر نو عمر زید ندے و زید عمر ندے دا حرف عطف تقاضا دا مغایرت کی دا قیدہ و دا نوحاتو ادا معنی وارد اس دل تکی عطف روڑے دے ایمان جدا کرے دے دا منز نا منز جدا کرے دے دا ایمان نا نو کسوک دا استدلالو کی چی دا عمل پا ایمان کرے داخل دا عمل زان لیو شیر ایمان جدا شیر ایمان بس ایمان کافی دے عمل تا دا ایمان ضرورت نشتا ذکوی عطف راغلے دے و عطف تقاضا دا مغایرت کی استدلال کوئی شروع کی جواب بمون دا کو چی عطف تقاضا دا مغایرت کی خو مغایرت من کل الوجونا مغایرت من وجم کافیو دے باپ کے بس لگ مغایرت راگے بس اگا کافی دے دا ضرورنے دا چھ معطوب و معطوب علیہ با دا یو بلنا من کل الوجوه غیرنا دا خاص برازی پا عام باندے او کل دا دی پا عکس باندی لکہ تاسو گو رے آیت البقرہ 196 میں کیوئی 97 من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال وملائکته ورسله وجبریل منکرین حدیث اغید منز نے انکار ولی کہ اللہ تے عقیدہ سمانا دا چھ عقیدہ دے سمشوا دا با دلیل دا دیش دا با منز تبرابر او زواما دا اہل حدیث با دے منز دیر مین ولی دی دا دی عقیدی اللہ تا فخیری خواہ خلق پا دے باب ندی پویا غیو وی دا خودش را پولیدین ندی چلا سجد کا وی دا خودش آمین ندی چھ ایکسلیٹر پہ راکھ کے آمین بے ادب خم دا دیر دی کنا دا نوی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملو دے باب کے مختات ہو سا خلص سما نا زواما قرآن نبدا تپوسو کو قرآن وی ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب متقیب پا یوسیس پی جنے پسو یؤمنون بالغیب دا متقیب عقیدہ سمئی بل بے پس پیجنے ویقیمون الصلاة دا متقیب منسمی الحمدللہ منز دا سلفیانو آیا احنافم پدے گوائی کی چھ منز دا سلفیانو مانا نو دا دا دی دلیل چھ منز خدے یؤمنون بالغیب قیدی اللہ تا فقیدی
اخری دا اللہ تو اولی بنی خوخی چاپا عقیدو کے ابو منصور ماتوریدی امام گرزولے دے ماتوریدیان وطوی الماتوریدیہ شرح العقائد والا چاپا دی عقیدہ کے امام گرزولے ابو الحسن اشعری اشاعرہ وطوی علم کلام کتابونو کے مونگا ابو منصور ماتوریدی دے یو طرف تکا او ابو الحسن اشعری دے بل طرف تکا مونگ تا پا عقیدہ و عمل دوڑو کہ محمد رسول اللہ کافی دے دا غټه خبره ده وکړه نو یؤمنون بالغیب عقیده کې محمد رسول الله و یقیمون الصلاه فمنس کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډیره بهتر خبره ده او چې عقیده دی الله ته خو منس به خستی الحمدلله زه د اهل حدیث طالبانو ته ګورم مونږ سره دلته اشاعت والا او نور احناف پرونم پاتې شوي دي زبد دی چانه خو زمونږ اهل حدیث ملګری عباداتو کڑے ہوتا کڑے دی اللہ دی دستاسو سعی کوششونا جہود تا نورم مزید ترقی ورکی اللہ دی مونگی دا عبادت صحیح مینا پیدا کی ویقیمون الصلاة پابندی بکی دا مونسو نو عرض دے باب کے دا چکتوے چی دا ایمان جدا دے مونس جدا دے زکا چی عطب دے تو یو جوابو چھو چی عطب من کل وجہن مغایرت نواوی من بعض الوجوہ من وجہ مغایرت کافیو او دا عطف دا خاصی با عام باندے یو جواب دویم جواب دا دے چی دی ایمان مختلف اطلاقات دی یؤمنون بالغیب کل چی ایمان ذکر شی نو مراد دا غیر بیا تصدیق قلبی یؤمنون دا زڑ باور بی بغیب باندے او کل ایمان پماند ایمان کامل کی نو کم دے چی ایمان نا مراد تصدیقی التا بیا گورتو عمل با عطفقی پا ایمان باندے او دلتا ایمان نبر موسو تصدیق قلبی مراد دے گنا نو کلچ دلتا دی ایمان نا مراد تصدیق قلبی دے نو دلتا عطف دا صلاة کو پا ایمان باندے دی باب جدا مراد دے ویقیمون او پابندی بکی دی اقامت پا لغت دا عرب کی وی مدریدل ہوتا عرب یو ټکی استعمالی قرطبی خپل تفسیر کراوړل دي ماوردین پانوکت الوین کې ذکر کړی د ذات المسیر د اقوال را جمع کړی دي هغه وی عرب وی قامت السوق بازار درې نو بازار ودی د لس بجو کې بازار ګرم شي ګره هر سړی بازار تروزی پرامي چرګان اخلي نو قامت السوق بازار ګرم شو دا دا عربو ولی بازار برابر شو آباد شو یقیمون الصلاة دا متقیان بمونس دا سے برابر ساتی لکا لس بجو کہ یہ بازار پا خلق برابر دا متقی منز بدا سے آبادی لکا بازار چا پا خلق آبادی قامت السوق عرب دا استلاوی پا غرف کی اقامت الصلاة دیتوی یعتون بها بحقوقها جلالین مانا کی یعتون بها بحقوقها و ارکانها دا منس پورا حقوق ارکان چه دے ادا کنو جلالین وی دا منس دے کنا اجنا ڈنگی دے اکڑے نو غل راغلی وی غل لاڑے پیغمبر علیہ السلام پر ویلو یو حدیث کی رازی کم چه دا تبرانی روایت دے دا غی خوب سند کلام و محدثینو کڑو چه بدترین غلا گره چه منزن غلا کی صحابوی دا اللہ پیغمبر منز رب غلائی وی دید دا منز غلاوی کنا چرنے روکو سجدہ داگے پرشان باندے ہونکی یا پزور دے سڑے منز تراکاگی دا منز نا دے منز آگئی چه برابر ہے کہ دا تورک پیغمبر علیہ السلام کڑے دے آخر رکات کے پا آخری قیدہ کے پدی دا یو پار آبار کا پدی یو کناٹی کی نکلائی ما چرته احناف ویلی دل غجی غی تورک کړي یو حنفی ته ما به مشر خبره وروي وایا ما دا تورک ولې نه کوي دی کې الحمدلله زده سي غل نه باندې چې جسم سلام ما ته مخامخ کړي دا ما ته وی دا خو د پیغمبر علی السلام د ضعف دوران کې چې کله کمزور شو مې د الله پیغمبر په کمزور شو نه ده کمزور شو 63 سال وکړه 63 سال ہوگا نا زمان پلان 63 سال کے لئے تاو سر اپن ڈنگو علیہ غصامت دا خوزی خدو پیغمبر علیہ السلام سمرہ تکڑا سڑے ہو پا خلق و خندق کی خیٹی اچھتولی پیغمبر اسلام توی اوگی یو کانیم تڑلی دی اگی یو کانی تڑا محمد رسول اللہ چی خیٹا
لمن اوچته کړه او خېټه ښکاره کړه، 3 کاڼي پیغمبر اسلام جوخ دې تشو کې ورته ایستري. داسې جنگجو پیغمبر یو جهاد کې لړل بیا را واپس شو، بیا لړ پیغمبر علیه السلام څخه راواچول. صحابه ورته وی اے دا الله پیغمبر واپس شا، ته جنگ لمه زمونږه کو یا دا جنگ ډو کونا. پیغمبر علیه السلام فرمایي بعثت بالسيف، ځان الله توري سره لګلم، چې یو زغره واچوم ځان وجنم خو زغره اقدام نه. نو کم سړی چې په جهاد کې منځ ته راځي کمزوري کېږي نه، دا خبرې مه کوه د ځانه. په دې بدبسلو روان دوکه کې مونږ خو کدو پاڼې نه دي ویلي، کتابو مو ویلي دي، کابلیانو خبره کتابو مو کتلي دي. نو دا خبره غلط ده چې کنه تورک به په بوډاوالي کې کې داسې ګپو. خو بالفرض لو سلم جواب تسلیمي به وکړو، کبي منی نو دا احناف بوډاګان تورک کوي چې د بوډاوالي د وجه سنت ده. نو پکار ده چې بوډاګانې کوي که نه، ما خو بوډاګان نه دي کني، الیاس بوډا دی پکار ده چې کوي. یو بوډا د احناف ما ونه دی چا تورک کوي. هسې ګپ مه لګوه، لنډه دا چې د پیغمبر علیه السلام طریقه ده وکوئ. قوما و جلسہ امام ابو یوسف فرض گنی، ویلی مو ته جاځي کې کنه، امام محمد فرض گنی، امام شافعی نے چې ائمه ثلاثه فرض گنی، امام ابو حنیفه نه په دې باب کې د خپل کو شاګردان هم جدا دي. مقصود د امام سرخسی لیکلي دي، بدایع الصنایع کې علامه کاسانی لیکلي دي، فتح القدیر د ابن حمام لیکلي دي، شامع علمگیری قاضی ټول وایي چې د باب کې دو شاګردان د امام ابو حنیفه نه جدا دي. صاحب الهدایه لاندې علامه زیلعی غټ باس کړی دی، التنبیه علی مشکلات الهدایه وګوره ابن ابي العز حنفی حنفی مولا دی. عبدالحی لکنوی تعلیق الموجد ټول په موطا لاندې لیکلي دي چې امام ابو حنیفه نه علاوه ټول په دې دي چې قوما او جلسه فرض ده. تعدیل ارکان څه دی؟ فرض ده تعدیل ارکان. یو امام ابو حنیفه واجب ګڼي، دا احناف کوي قوما جلسه دي کې 10 عالمان دي چې هغه ته پلن کوچ استاد وي، یعنی دا هغه ذمہ دار دی لري چې 20 منټ کې وستا چل رکعات کوي. تریشر استاد پکې مشتا ولې دا و یقیمون الصلاه نشه دا خاصه کپ لګول دي د ټول به برابر کې. بیا ټول عمر ماته رسول الله علیه السلام دا طریقو وې دا سه دلیل شتا چې پیغمبر علیه السلام ټول عمر رب الیدین کړی دي. وای دا سه دلیل خو زه ګورم مومنه، خو چې ته په داسې دلیل عمل کې ته مطالبه کې تا عمل اصول هم دادي تو خو رسول الله ټول عمر رب الیدین نه دی کړی. من خو وایي چې د رسول الله عمل یو ځل ثابت شو، نسخ نه و ټول عمر به موږ د عمل کوو، دا خو زمونږ عقیده ده. خو زه تا نه تپوس کوم ستا خو اصول دادي، ته چې ما ته وایې چې پر رب الیدین داسې دلیل وښایه چې رسول الله ټول عمر کړي، دا دلیل مطالبه کوي که نه؟ نو ستا دې خبرې نه دا معلومېږي چې ته په هغه حدیث عمل کوې چې ټول عمر ثابت دي، ته نه کول ټول عمر ثابت کړ. یاران زنده صحبت باد وی خایده ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، کټول راجم شي نه چې بوله او زره تخم ستا حنفی مولا براوالو علامه زیلعی التنبیه علی مشکلات الهدایه اول جلد صفحه 451 کم چې پاکستانی چاپ دی راوړه وال ته غټه خبره لیکلې ده. هغه وی کان يرفع يديه حتى لقي الله، امام محمد رسول الله برفع الیدین کور تر دې چې الله سره ملاو شو. دا دیواله د حنفی رکور او الله نور زغواړي نو عرض داري چې یقیمون الصلاه دې ته وي چې د مونږ دشمنی مکوه، د مونږ برابر طریقې سره په مونږ عمل وکړو. په مونږ کې به امامان نه جوړې، په مونږ کې امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دا په مینا محبت به مونږ کې ښه په زور نه. په دا زمیدار خلکو دي د مونږ ډېر زیات شوقیان نو دغه ته وی امام راوستو کله لاړو امام نیسو لاړو امام راوستو تنخواه بسوري دوره اړه بسوري دوره ډوډۍ بسې ساګه صحیح بس به شروع وشو چې یو وخت سړی ځان پسې په خپل به بانګوي مونږ به هم کو څوک نه راتلو جمعه ته یو ځلې بانګوي د اقامت څوک نو ځان پسې کټ ودرو چې کټ ودرو چې دا یو مقتدی جو نظر ډېر غوسه شو لاړ دې زمیدارو پسې چاله کده دې مون څنګه ممشته کده ورغوښتي انوان یې هغه ته قسم نه مون څه ته مون په بچکټ تا کا تا بدکیږي ته ما کو بچکټ کو ګوټ کو
نو په مونځ کې کته باره کنه نور خدا خلک په مونځ زم پوهه نه دي کته باره د دې مونځ وي خبره پوهیږي نو خو ګرانه د دې او داس نه ده سمګدار یوس خواجه همې مجبوری خفتک پس اندرې منه خټه نغدي تیموم کېږي نو زه او داس زبدا کمیز ورتو کو باز ملاس بوین زما ګیره کې و منګس واما بڑے و براکو ما اول به سب کې درې دو زینی کېړې بوین زما وای کې کنه رمبه مم پاکو ما بیا پته د جمعات ګټ کې एकदम اسب ودرېګم سب کې نو دی او داس ګرانه کړه دا نه داسې من دی ګوند مولا او هغه د جمعات ته راتل نه کوي او دوی تاسو به او داس کوي ا تاسو هم پته چې تما په ټولو ورګلی د دې په او داس یا په او داس دي چې جیب کې لاسوار پراتی ال الله تعالی کوئی کې غلا وډیران کې رسول درو کار کوي یاره بس چې دا خبره کړه د خلک وی شړې زموږ د جمعات بس امامانی او د سنې رااله 4-5 جوړ کړی دي راشي پلان هغه محمد اوزودی جمعات د وکاس راغله د استاد وی هغه چې به ودسم کیږي ادا سي جنتی علم پکار دی بس هغه ورچس بل ورځ د بانګ ویل دی کنه بدا چا پنځه بو به خره چل نور چا رمبه سب کې ناس دي بس دا غړلا غب شورو د خبر ما ستا دا خلک سوچ کې استاد چراغ ټیم پوره د حساب او په خپل خبره خو دی راوا چې دې زما 2000 مانی چې بس په نن له ودسي شروع کړی دا نو وای چې دا کس منځونه او په هغه چې سکه ډیګې نه د ډیګې کې وبدومره وخت پاتې وي چې شین زنګ یو کو چا په جمی کې وداس کاو اخر دا چې د امامانو درې کال جون دي اول کال محبت دویم کال نفرت دریم کال رخصت درې کال جون دي امامانو سورا اول کال سم محبت په دویم کال نفرت په دریم کال رخصت بغدا جون دي نو چې کله دا محبت نه خبره نفرت ته شوی دا او رخصت ته شوی دا نو په کړه پترش کې نیولې دي تللی بل امام راغله دی وای کتل الله اکبر سره سب ډک دی نو هغه یو افتنی مو چې هغه د سره ټینګه ته وکړه چې څو په یو بوکم نه راوځي چې دا وګړه کیږي وای دا چې د جنتیان ناغلی پاډر کیر سوري راولي څنګه چل دی تبلیغیان دی او داس نه کیدا کسي زمزم می بڑاواله دا څنګه چل دی بای دوته یو ځلی وی چې خانه څنګه او داس استنجا پکشتا کنه ډایرکټ به پاسپورت حرم شریف ته ځي هغه و د استاد ګور یو خبره تا کومه پزول خبره مانا کې راکار خبره کو اوی چې نه پی کې د پزول سری زما مطلب دا دی چې لکه سوداس موداس پکشتا کنه هغه ګور بیا دا خبره کوي سو افنو خبر بیا تیر استاد یو جستو سو بیا ودسم کیږي او یا رب دا کوم په وبی وړي دی کج ناشنا کوي خلک دا په وبی کنه نو بس هغه امام مقتدیان پریخي دی هغه پسې تللی او ته وی چې راګه څنګه چل دی نو هغه دې دا سجل استاد جی وی جمعات ته لمارا دن نکړل پاودا سزان لوستر راړه او جمعات ته لمارا ول پاودا سزا په خپل راړه نو کومز داسي وی چې په زور د مولان راړي خدا اقامت الصلاه نه دی او یقیمون الصلاه منځ پابندي وکي داغه مطلب دا شوق سره د ځان عادت کې بدی نو ویلو چې تاسو د زوب نو چې د عبادتو کې او پاسه خپل پاسه او په عبادتونو ځان عادت کې و یقیمون الصلاه پابندي د منځ دی ته وي او په پاکه سره ولاړ بخاری او خزوا هغه دا یو خبرې مصلی چې ولا پر داسې وجد نیولې نو خاوند و د دوزل आवाजو کې یو خارې د خبرې جنماز کې ده کنه سر بجلی تار خو بنه دی پروتو چې سلام جربا سو یو خار یو وستار سکی کاری په دې خپل مل چرګانو غولو کنه چې غر کې چې چرګانو غول د خپل بچر غدي غمون سره کیږي را هغه وی چې مصلبس خایشي نو مصلبس کې بس خاګه وای کېږي نو مطلب دا چې طهارت په برابر کې د مونږ د پاره او بیا به الله سبحانه و تعالی ته ودرېږي او خپل تعلق به الله سره ډېر زیات برابر کې اقامت الصلاه پیغمبر علیه السلام دی باب کې فرمایلیو صلوا کما رأیتمونی اصلی دا سمونس کوا چې څنګه زمونس کو ما ډېر غټ حنفي علم ته خط لیکلو ما وتوی چې په منځ کې د محمد رسول الله نه بغیر بل څوک امام جوړول خلاف سنت دی مې په دې دلیل پیش کولې شم ما ته وی کتا دلیل پیش کو زبر امام ابو حنیفه تقلید پرېدم مې دلیل درې ګورا بخاری وای بل شی بني
ماشاءالله دا ځنې حدیث د بخاری کې ډېر خوند کوي. وجه دا ده چې دا خلک ډېر په دې باب کې صحو دي. سند یې څنګه دی؟ بخاری کې د سند نواز نه کېږي. نقطه کې غټ قانون د محدثینو ذکر دی چې لا یبحث عن سنده بل یقبل مطلقاً به حدیث د بخاری مسلم قبله قطع نظر د باز د سند نه لګدا حکم اصل کې د متواتر دی. بار کیف ما وتوب محمد رسول الله علیه السلام حدیث ته بخاری کې راضی فرمای صلوا کما رأیتمونی اصلی. دا سمونځو کې څنګه چې زه په منځ کول لیدلم نو مفتابه قول یاد کو خپل طریقې یاد کړه. مې دا اصلی صيغه د واحد متکلم، اصلی صيغه د سره د واحد متکلم مذکر مؤنث دواړو لپاره یو شان ده. د خزو سره دواړو منځ کې داخل شو لکه دې سر قانون چې راوم استدلال کې کنه نور څه ودیه سم نه مانی. نو صلوا کما رأیتمونی اصلی. دا سه منځ کوي لکه څنګه چې تاسو ما په منځ کول وینئ. په دې اصلی واحد متکلم کې اشاره ودی خبره طرف ته چې د محمد رسول الله نه بغیر په منځ کې بل چا تابعداري نشته. نو چې د صحابي او بل پسې مونږ نه ځو نو امام مجتهد پسې بسنګ لړ شو چې هغه نه معصوم نه ونه وته وحی کیږي. دا د خلکو یو خطا تحقیق دی. وی آرا خډیر شو کو مفتابه قول به څه دی. احسن الفتاوی سری کړی دی شامی بګور بیا به خبرې کو بیا لکه شامی کې ویل دي چې فاتحه به جنازه کې په قصد ثنا وې ټیک د کني نه به وي. وای دا فقها د ځان سره کېده محمد رسول الله ویل دا او نیت د ثنا نه دی ویلې بدغه سې کړه مو به عمل کوو. بهرحال نو اقامت الصلاه دی ته وي چې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مونږ په شان ته مونږ وکي. او ګوره عام طور داسې وي چې کله اقامت الصلاه راشي دا د صفت ځایونه دي او کله چې صرف صلات راشي لکه فوائل للمصلين نو سره یقیمون نشتا. نو صرف صلات چې راشي مجرد د اقامتنا نو الته اکثر بد دعای مرادي او زم مرادي رټنه مرادي. ها که د منځ نور صفات ور سره بي او صرف صلات راشي نو بیا د مدح مقام راځي. او عام طور چې مدح قران کې په صلات راځي نو یقیمون د مخ کې راوړي. دا عادت قرانیه ده. بیا په موږ چې کوم مقام مرتبه ویلاویږي یا محدثین او مفسرین ټول راغستي دي او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الصلاة عماد الدین. منځ د دین ستن ده. من اقامها فقد اقام الدین. چا چې منځ قائم کو د ټول دین قائم کو د ټول. او ومن هدمها فقد هدم الدین. او چا چې منځ نړو د ټول دین ضایع کو وینړو. نو منځ ډیر کمالی سیز ده. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر. دا منځ به ناروا نه منع کوي. دا منځ به د منکراتو نه منع کوي. دی وجه د منځ په ګناونه چې زیات شي منځ کوي. ګناونه چې زیاتی کې زور کوي نوافل کوي. دا نوافل دا عبادت یو ورځ په ملامت شي چې ګوره زه خپل رب ته ولاړم او هغه رب سره مې غب شپ برابر دی او د چا چې لوی سړي سره غب شپ برابري هغه غلطي نه کوي. وي زما خلاف به څوک پوښت شي خیال دی نه څوک به غلط کمنټ وکړي خپلان کې غټ سړي ته به پته ولګي چې ته دونه نمبر نو چې د بادشاه د وجې د یو لوی سړي د وجې ګناه پرېږدي چې هغه خبر شي نو د هغه احکم الحاکمین د وجې ګناه پرېږده که نه. ابن القیم د الجواب الکافي کې شیخ الاسلام نصیحتونه کړي دي. جیل نه دی راوته که نه نو په دې جیل کې ورته ابن قیم ویل وی استاد یا شیخنا اوصنی بالله ای زما شیخ ما ته نصیحتونه وکړه. تکړه شاګردان په خپل استاد مینی د قران سنت موافق داغه خبرې مني. پرون وختي شیخ صاحب ډیره خاسته خبر وکړه چې موږ د شیخ امین الله عزت کو تقریر نه کو. دا ډیره خبر وکړه شیخ زمونږ علم کې اضافه وشوه. موږ د خپل علماو عزت کو تقلید نه کو اتباع نه کو. اتباع موږ د الله او د رسول الله کو. په دې کې وسره موږ څوک نه شریکان کو. ها عزت کو ځکه حق پرست دي او د حق پرستو عزت کولی شي. ابراهیم علیه السلام وی واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. بهرحال نو هغه ته یو وصیت دا کړ دی د الله ګناه چې کین او د الله پس مکه مکو. د الله ګناه او د الله نافرمانی چې کې کم از کم حیا دومره چې د الله پس مکه مکوا. یا شیخنا این الارض من غیر الله. د الله نه بغیر د بل جازمه کشتا وای چې نشته نو ګناه بیا نشته. چې د الله د زمکه نه علاوه بل زمکه ځان لنه شي کوله نو د رب پس مکه د رب نافرمانی څنګه
یوسف علیہ السلام تا مصر عزیز سو یاد مو دې ټکی ودا صالحه وی چې د ماته لاس واچوي یوسف دا کار دی وکړو نو هغه ته سوی معاذ الله زر پنانی سم په الله سره انه ربي استا خاون زما سردار دی د خاون په بنگله او محله کې د خپل مالک او بادشاہ په بنگله کې زدا هغه د خزي عزت د لاس وا جومداني شي نو د رب پزمکه د الله نه فرمانه ته څنګه وځي عرض دار چې د مونږ د الله نه فرمانو نه منکی الله دی وکي چې زموږ صحیح مونږ جوړ شي الذين يؤمنون بالغيب عبادت قلبي ويقيمون الصلاة عبادت بدنی سبب انشاءاللہ ومما رزقناهم ينفقون عبادت مالی انکار حدیث کفر دے کنا دے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم دا سی گنا آیاتونه په دې ښکارا دلیل دی چې منکرین حدیث کافر دي گمراه دي مرتد دي د اسلام نه دیو خارج دي په دې شیخ محمد نبی صاحب هم یو کتاب لیکلی دی او دا فتوی راجمع کړی دي منګم په دې ډېر غټ کار کړی دی د سعودي د علما د لجنې پوری حواله مو بده راجمع کړی دي ان شاء الله ز پدې باندې ډیر دلایل ویل شم چې انکار حدیث کفر دی زکه دا انکار د وحی نه دی او چا چې د ما انزل الله نه انکار وکړ په احبط اعمالهم د اعمال برباد دي او چې د چا اعمال برباد شي فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون الله دې مونږ کې د قران د حدیث تابعداري پیدا کړي هذا